بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. سابقہ آیت کریمہ کی د رمضان د روزو د فرضیت حکم ذکر شو. کتب علیکم الصیام، فرض کړی شوي دي په تاسو مؤمنانو باندې روزې. او بیا ورپسې الله تعالی وفرمایل ایاما معدودات، دا روزې یو څو شمېر کړی شوي ورځې دي. نو موږ تاسو ته تسلي راکړه چې ډېرې نه دي چې تاسو باندې بوج شي. ایاما معدودات، یو څو شمېر کړی شوي ورځې دي. نو هغه یو څو شمېر کړی شوي ورځې کمې دي. نو الله تعالی اوس دلته په خپله باندې بیان کوي شهر رمضان الذي، هغه یو څو شمېر کړی شوي ورځې، هغه د رمضان میاشت ده. د رمضان المبارک میاش، دا ټوله میاش په دې کې روژې دا په مؤمنانو باندې فرض کړی شوي دي. نو الله تعالی وفرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، میاشت رمضان هغه ده چې په هغې کې قرآن شریف نازل شوی. نو دا د دې میاشتې یو فضیلت بیانېږي. د رمضان میاشت دا ډېره د فضیلت او د برکت میاشت ځکه ده چې د الله کریم جل شانه آخرنی کتاب قرآن شریف په دې میاشت کې نازل ده. او قرآن خو د الله کلام ده. د الله د کلام سره چې د کم یو شي تعلق پیدا شي، نو په هغې کې فضیلت او بهتري پیدا شي. علما فرمایي چې نه صرف دا چې قرآن شریف په دې میاشت کې نازل ده، تقریبا ټول آسماني کتابونه په میاشت رمضان کې نازل دي. د رمضان په اول تاریخ د حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام لس صحیفې نازلې شوي. ابراهیم علیه السلام باندې لس صحیفې نازلې. صحیفې داسې وړې وړې رسالې او کاپۍ، دا لس دانې په ابراهیم علیه السلام په یکم رمضان نازلې شوي. او په شپږم تاریخ د رمضان موسی علیه السلام باندې تورات نازل شو. او په 14 تاریخ د رمضان په عیسی علیه السلام انجیل نازل شو. او په 23 د رمضان په رسول الله مبارک باندې قرآن شریف نازل شو. ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي قرآن چې نازل شو نو صحیح دا ده چې دا په 24 د رمضان نازل شوی. قرآن مجید 2 ځله نازل شوی. یو ځل د لوح محفوظ نه چې دا د اوم آسمان نه هغه خوا د الله تعالی یو محفوظ، په جدیده اصطلاح کمپیوټر ورته ووایه، هغې کې قرآن موجود و. نو د هغې نه نازل شو د اول آسمان باندې پاسه د بیت الله شریف په شان یوه کوټه ده چې هغه د فرشتو خانه کعبه ده. د هغې لاندې د موږ د مسلمانانو د انسانانو خانه کعبه ده. هغه لوح محفوظ نه او دغه بیت العزت ده په دې اول اسمان کې چې کومه کوټه ده، دې ته قرآن شریف نازل شو په شپه د قدر کې. ټول مکمل دا څومره قرآن چې ده دا په یو شپه باندې نازل شو.
دا څلېرویشتم تاریخ د رمضان. خو چونکې شپه د قدر دا هر کال په یو تاریخ نه وي. قرآن چې نازل شوی ابن مسعود سے وایي په څلېرویشتم تاریخ، خو کال ته بیا د لیلة القدر تاریخ بدل شي، کله په 23 راشي، کله په 21 راشي، کله په 22 راشي، کله په 29 راشي. هغه تاریخونه یې بدلیږي. قرآن چې نازل ده دا په 24 تاریخ د رمضان نازل ده. او بیا د بیت العزت نه قلب او زړه مبارک د رسول الله باندې چې نازل شو دا په لیلة البرات د 15 شپه چې ورته وایي 15 د شعبان، انا انزلناه فی لیلة مبارکه. لیله مبارکه دغه ده، یو لیلة القدر ده. هغې کې د قرآن نزول د لوح محفوظ نه بیت العزت ته وشو، او لیلة المبارکه کې د بیت العزت نه زړه مبارک د رسول الله ته نازل شو، او په 23 سال کې بیا دا ټول قرآن تکمیل شو. 23 کالو کې لږ لږ به نازلېده په حسب ضرورت. نو د رمضان د فضیلت لویه وجه دا ده چې قرآن شریف په دې میاشت کې نازل ده، او قرآن مجید د الله تعالی هغه محتم بشانه او عظیم الشانه کتاب ده چې دا قرآن مجید نازل د بهترین ذات طرف نه، الله کریم جل شانه. قرآن د چا طرف نه راغلی؟ د افضل ترین ذات طرف نه چې الله جل شانه ده. په واسطه د افضل ترین فرشته سیدنا جبرائیل علیه السلام، دا د ټولو فرشتو سردار ده. او په بهترین او افضل ترین پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو انبیاء سردار، او په بهترین ځمکه مکه مکرمه او مدینه منوره 9 کال قرآن شریف رسول الله مبارک باندې مکه مکرمه کې نازل شو، او تقریبا صد پاسا اسکم 12 کاله تقریبا سکم 12 کاله په مکه مکرمه کې، او 9 کاله 9 میاشتې په مدینه منوره کې، او د دواړو ته وایي حرمین شریفین. نو دا حرمین شریفین په ټوله ځمکه د خدای کې بهترینه ټوکړه او بهترینه حصه د ځمکې ده. قرآن پې نازل ده، په بهترینه میاشت کې نازل رمضان مبارک، په بهترین شپه کې نازل لیلة القدر، او په بهترین لغت او په بهترین زبان کې نازل عربي. عربي په ټولو زبانونو کې بهترینه ژبه ده. د افضل ترین ذات طرف نه نازل، په واسطه د افضل ترین فرشته باندې نازل جبرائیل علیه السلام، په افضل ترین پیغمبر باندې نازل محمد رسول الله، په افضل ترین خاور او ځمکه باندې نازل مکه او مدینه، او په بهترین میاشت کې نازل رمضان مبارک، په بهترین شپه کې نازل لیلة القدر، او په بهترین لغت او زبان کې نازل عربي. انا انزلناه قرآنا عربيا. قرآن شریف وایي الله تعالی وایي چې موږ قرآن په عربی ژبه کې نازل کړی. نو د رمضان په فضائلو کې لوی فضیلت دا ده چې په دې کې قرآن شریف نازل دی. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي میاشت رمضان هاغه دا انزل فيه القرآن چې نازل شوی د پدې میاشت کې القرآن قرآن مجید، پدې میاشت کې قرآن مجید نازل دی. هدى للناس آغا قرآن مجید سے ذریعہ د ہدایت د لپاره د ټولو انسانانو. نو قرآن صرف مومنانو ته نه راغلی، دا ټولو انسانانو ته راغلی. قرآن شریف صرف مومنانو ته نه راغلی، دا ټول انسانیت ته راغلی. هدى للناس کافرانو ته د ایمان تعلیم ورکوي،
مونږ ته د تقوا تعلیم او د اخلاص تعلیم راکوي. وبینات من الهدى او دغه قرآن مجید وبینات پدې کې واضح دلائل او واضح احکامات دي من الهدى د هدایتنا. قرآن مجید کې د هدایت واضح او صفا او بالکل مبین دل مر پشان رڼا هدایات پکې دلائل پکې نازل دي. والفرقان او آغا قرآن مجید چې آغا فرق او جدائی را وستون که دا پمینز د حق او د باطل کی. فرقان دا د قرآن مجید یو صفت او د قرآن مجید یو نامه ده. د قرآن شریف د پارا په قرآن شریف کې 55 نمونه دي. د قرآن مجید نمونه چې په قرآن کې ذکر شوي 55 نمونه دي. قرآن، فرقان، تبیان، برهان، تذکرہ، الذکر، موعظت او المثانی، الحمد، فلان او فلان 55 نمونه راغلي. یو نوم پکې الفرقان. فرقان معنا جدائی را وستون کوي په منځ د حق او د باطل کې. حق او باطل سره جدا کوي، حلال او حرام جدا کوي، جائز او ناجائز جدا کوي، ظلم او عدل جدا کوي. دیو جن عمر فاروق تم صحابه کرام لقب ورک عمر الفاروق رضی الله عنه. فاروق معنا حق او باطل په منځ کې جدائی را وستون کوي. عمر فاروق سے حق او باطل ګډ وډ نه پرې خودل، دواړه به سره جدا کول. نو علما وایي که د ځمکې په سر یو بل عمر تیر شوی وای نو د ځمکې په سر به کلمه کفر نه وپاتې. خدای پاک داسې جلال او شان ورکړی و چې هغه حق او باطل سره جدا کول. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. فمن پس آغا سوک شهد منکم الشهر چه حاضری ولگئی د تاسو نه الشهر په میاشت د رمضان کې فلیصمه نو د روژو ساتي. الله تعالی د روژې حکم یو وار بیا ذکر کوي. شهده په معنا د حضره حاضری لګول او شهر په عربی کې میاشت وایي. نو الله فرمایي فمن شهده یعنی فمن حضره چا چې حاضری ولګوله منکم د تاسو مؤمنانو نه الشهر په میاشت د رمضان کې. حاضری په میاشت د رمضان کې ده چې ته ژوندی او په ژوند کې یو وار بیا ماشاءالله روژه راورسېده پتا. نو الله تعالی وایي چې په روژه میاشت د روژه کې د حاضری ولګوله فلیصمه نو روژه وساتي. شهود الشهر یعنی حضور او حاضری لګول په میاشت د رمضان کې چې ته ژوندی او په ژوند کې یو وار بیا در باندې روژه د رمضان راغله او شهادت وشو چې میاشت ولیدلی شوه، قاضي فیصله وکړه چې سبا به حق روژه یي. نو الله فرمایي فلیصم روژه وساته. نو شهود الشهر په میاشت د رمضان کې حاضری لګول دا سبب د فرضیت د روژې ده. بس په دې سړي باندې روژه فرض شو، لیکن دا شرط به ورسره وي چې په ده کې اهلیت موجود وي. چا چې د رمضان په میاشت کې حاضري ولګوله او اهلیت پکې موجود وي. اهلیت معنا مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي. اوس که په کافرانو روژه راغله هغوی خو پکې حاضري ولګوله، په خپل ژوند کې دا میاشت راغله خو په هغوی خو روژه نشته. او بل شرط دا چې عقل پکې وي، ولې په لیونیانو او په دیوانګانو خو روژې نشته. او بل شرط دا چې بالغ به وي، په ماشومانو باندې رمضان روژه نشته. نو چې یو سړی د رمضان په میاشت کې حاضري ولګوي خو اهلیت او صلاحیت پکې موجود وي، معنا دا مسلمان وي، عاقل وي، بالغ وي. مسلمان هم وي، عاقل هم وي، بالغ هم وي، نو په دې سړي باندې روژه فرض ده. او بل شرط دا چې عذر پکې نه وي.
شرعي عذر نه وي. اوس کداوي یو سړی مسلمان هم ده، عاقل هم ده، بالغ هم ده، خو ښځې ته په دې میاشت کې حیض ولګېده یا بچی پیدا شوی هغه نفاس بیماري یې ده، هغه بیا روژه نشي ساتلی. اهلیت به موجود وي او بل دا چې عذر به نه وي. نو که د ښځې حیض او نفاس وي یا سړی بیمار او په سفر باندې وي، پرون الله تعالی دا دوه عذرونه ذکر کړل، نو بیا په ده باندې روژه خو نشته. او میاشت رمضان کې چې څومره اندازه سړی حاضري ولګوي دومره اندازه ور باندې روژې فرض کړي. اوس یو سړی ده د رمضان 15 ورځې دی ژوندی ده او ماشاءالله ټولې روژې وساتلې، 15 تاریخ باندې وفات شو د رمضان. نو دا 15 روژې په ده باندې فرض دي، هغه باقي 15 روژې په ده فرض نه دي، ځکه هغه کې د حاضري ونه لګوله، دی وفات شو. او که په 10 روژو کې حاضري ولګوله 10 پې فرض شوې، په 20 کې حاضري ولګوله 20 پې فرض شوې، چې څومره قدرت پیدا کړ. او په میاشت رمضان کې حاضري لګول شهود الشهر علما وایي دا په 3 طریقو باندې کېږي. 3 نمبر اول چې سړی په خپلو سترګو باندې د رمضان میاشت وګوري، سبا یا مازدیګر د رمضان میاشت په خپلو سترګو وګوري، نو بس دا شهود الشهر شو. حاضري په میاشت د رمضان کې ولګوله، دی به سبا روژه شروع کوي. او دویمه طریقه ته خو خپله میاشت ونه لیدله، خو یو معتبر شهادت وشو، ګواهان پیش شول، قاضي ته ورغلل، بادشاه ته ورغلل چې موږ میاشت لیدلې، او د معتبرو ګواهانو په ګواهي سره قاضي او بادشاه فیصله وکړه چې سبا به حقه روژه وي، نو دام شهود الشهر ده. ټولو مسلمانو باندې سبا روژه نیول فرض دي. نو ته به دا نه وایې چې ما خو میاشت نه ده لیدلې، تا به نه لیدلي، خو هلته یو 5 مسلمانانو لیدلې ده، هغوی شهادت ورکړه، قاضي په فیصله وکړه، بس دا داسې ده لکه الله طرف نه چې اړه راغلی. نو سبا که چا روژه وخوړله دا سړی ګناهګار ده او کفاره پرې لازمي کړي. درېیمه طریقه نه خو یې په خپله میاشت ولیدله او نه بل چا شهادت او ګواهي وکړله، اسمان کې وریځ ده نه ښکاري میاشت، نو بیا د شعبان د میاشتې 13 ورځې چې پوره شي، دا د رمضان نه مخکې کومه میاشت ده عربۍ کې دې ته شعبان وایي، نو د شعبان 13 ورځې چې پوره شوې، نو سبا ته خود به خوده د رمضان فیصله ده، نو بس سبا حق رمضان ده، ټول مسلمانان به روژه ساتي. د رمضان شریف چې راځي په 3 طریقو راځي. یو دا چې سړی په خپلو سترګو باندې میاشت رمضان وویني، او دویم دا چې بل څوک یې وویني او قاضي فیصله پرې وکړي، او دریم دا چې نه خو یې ته ووینې او نه بل څوک وویني، ولیکن 13 ورځې د شعبان د میاشتې پوره شي. شعبان د میاشتې 13 ورځې چې پوره شوي، نو دا عربۍ میاشت چې وي دا 31 په دې کې نه راځي، دا یا 29 وي یا 30 وي، یا 29 وي یا 30 وي، نو د شعبان میاشت چې 13 ورځې پوره شوې، نو 31 په اسلام کې تاریخ شته نه، نو سبا خود به خود رمضان ده، نو به سبا ټولو مسلمانانو باندې روژه فرض ده چې 30 شعبان پوره شي. اوس که زموږ میاشت ولې ده ته استاد د ځان استاد په میاشت ته نه قبلوي وایي سوي چې بیا روژه شو زه به روژه ساتم مو لیدلې یې بالکل ته یې ساتې که نه، ما دا خبره وکړله چې تا ولیدله نو ته به سبا روژه ساتې. البته که سبا دې وخوړله کفاره در باندې نشته، چې حکومت فیصله نه یې کړي، کفاره در باندې وایي چې ما خو لیدلې تا لیدلې ده، ته به سبا روژه ساتې ځکه تا ولیدله، خو چې فیصله نه یې شوي نو بیا که سبا تا دا روژه ماته کړه کفاره در باندې نشته. اصل کې دا فیصله رؤیت هلال د میاشت لیدل دا مسله د حکومت ده، دا کار ما ورته نشو کولی، نه علما کولی شي، نه سپینګیري کولی شي، نه بل څوک کولی شي، دا کار د حکومت به دا فیصله کوي. یو کلی که ته خبرې کوي چې روژه نه مګري کې روژه روژه باندې داسې اوس نه یې منله
او ټول خلک ما عید دیجی عید نو ټول راغلي په کلی کې همدغه دا جواب بالکل دا زیات دا مشکل همدغه نه پیښیږي چې هغه حکومت فیصله ونه کړي او دلته خلک خپلې فیصلې شروع کړي نو بس بیا دا فرقه واریت بیا راځي دا مشکل بیا راځي نو اوس علما دا مسله ذکر کوي چې بعضې ملکونه په دنیا کې داسې دي چې هغو کې رمضان میاشتې سره راځي نه بعضې ملکونه داسې دي په دې عروس ملکونو کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي د هغه ملک یو طالب موږ سره مدرسه کې وایي شپږ میاشتې لمر داسې تاویږي په سر باندې ډوبېږي نه شپږ میاشتې ورځ وي او شپږ میاشتې پس چې لمر ډوب شي بیا شپږ میاشتې راخیږي نه بیا شپږ میاشتې شپه وي بس بیا لایټونه لګولي نو ټول کال یوه شپه او یوه ورځ شو شپږ میاشتې ورځ او شپږ میاشتې شپه رمضان دې سره شته نو هغې باندې د رمضان روژې هم نشته هغه خلقو باندې د رمضان روژې نشته ځکه چې دا عبادت خو فرضي دي په وقت سره د ماسپښین لمونځ په موږ هله فرض شي چې د ماسپښین وقت داخل شي اوس که څوک 12 بجې 11 بجې د ماسپښین لمونځ ټوله ورځ کوه ماسپښین لمونځ نه کېږي ځکه وخت نه ده داخل د مازدیګر لمونځ هله فرض شي چې مؤذن اذان وکړي پته ولګي چې مازدیګر ټایم داخل شو نو اوس به د مازدیګر لمونځ کوي نو د رمضان روژې هله فرض کېږي چې رمضان میاشت راشي نو هلته رمضان میاشت ده ځکه ټول کال نیمه شپه ده او نیمه ورځ ده میاشتې سره پکې شته نه نو هلته علما وایي چې هغې باندې روژه نشته دا داسې وي د رمضان مبارک کې دا خبرونه به وي چې فلاني ملک کې 22 ګنټې ورځ ده نو هغې په روژه ډېره اوږده وه زموږ د دې وسط ایشیا ملکونو زیات نه زیات چې ډېره اوږده شي نو 14 ګنټې دا زموږ روژه وي یو څو کاله مخکې 14 ګنټې وه 14 نه وې اوس واپس په راکمېدو ده نو بعضې ملکونو کې 22 ګنټې ورځ وي بعضو کې 8 ګنټې ورځ وي او بعضې داسې ملکونه وي چې په هغو کې د سره میاشت رمضان راځي د هغې باندې روژه نشته بعضې داسې ملکونه دي په دې مشرقي جانب کې چې هغې باندې ماسخوتن نه راځي هلته شپه نه وي ماښام چې لمر ډوب شي نو داسې نیمه ګنټه پس شل منټه پس بیا مر راخیږي هلته شپه نه وي نو هغې باندې د ماسخوتن لمونځ نشته ځکه هلته ماسخوتن شته چې ماښام لمر ډوب شي چې ماښام لمونځ کوې او ټیکه له خورې بیا مر راوخیږي نیمه ګنټه پس بیا طلوع کېږي نو ماسخوتن هلته راغلی چې ماسخوتن نشته نو د ماسخوتن لمونځ نشته نو الله فرمایي چا چې د رمضان په میاشت کې حاضري ولګوله نو چې هغه خلک چې هغې باندې رمضان نه راځي حاضري پکې نه لګوي نو هغې باندې رمضان میاشت د رمضان روژې نشته فمن شهد منکم الشهر پس هغه څوک چې حاضري ولګوله د تاسو مؤمنانو نه الشهر په میاشت رمضان کې فلیصمه دی د روژه ونیسي ومن کان مریضا هغه څوک چې بیمار وي او علی سفر یا په سفر باندې وي دا پرون مسله بیا تکرار سره ذکر کیږي څوک چې بیمار وي او علی سفر یا په سفر باندې وي فعدة من ایام اخر هغوی د قضایي راوړي په اندازه د قضا شو د روزو من ایام اخر په نورو ورځو کې رمضان نه پس په نورو ورځو کې قضایي راوړي چې د مرض یا د سفر د وجې خوړلي دي یرید الله اراده لري الله تعالی بكم پتاسو باندې الیسر د سهولت او د آسانی ولا یرید بكم العسر الله تعالی اراده لري پتاسو باندې العسر د تنګي او د تکلیف الله وایي تاسو باندې ډېر مهربان یم تاسو ډېر سهولت کوم نو سفر کې یو خو د سفر مشکلات وي نه خوراک په ټیم وي نه خوب په ټیم وي ټول ټم ټیبل خراب وي نو چې روژه ساتي دا ور باندې سربارای مشکل وي نو الله اجازت ورکړي الله ډېر اساني کوي وایي چې مشه روزه مه ساته خوراک اوس کوه
بیمارې روژه تکلیف درکړي الله وایي مې ساته بیمارې ودرېدی نشي په مانځه کې نو شریعت وایي کښېنه کېناستی نشي بیماري نوره زیاته شوه سم ده ښه مزېدار سم له ورته اشاره باندې سر خوڅوه ښه مزېدار په کرسۍ کې کښېنه محمد رسول الله اوس خلک سہولت کوي چې الهي خپې خوږېږي نو بس کرسۍ ته ځان واچوي په دې مسله کې لږ احتیاط پکار ده چې سړی ودرېدی شي یقیني تکلیف خو به وي چې ودرېدی شي او کېناسته مونځ نه کېږي ځکه قیام فرض ده چې فرض پاتې شو مونځ نه کېږي چې دومره سخت تکلیف وي یا ډاکټر درته ووایي چې ته په کرسۍ کې مونځ کوه او که ته په ولاړه مونځ کوې نو دا ګوټنې دې خرابېږي فاسدېږي نو بیا خیر د کرسۍ کې جایز ده زموږ والده صاحبان ډېر کال هر کال ورته ډاکټران ویلې نه منله خو څه کاله چې زه ډېره په تکلیف شوم اخر غسلخانې ته هم نه شو تللی په خپله خپو یې کار پرېښود نو بس هغه نه باندې کرسۍ شروع کړه اوس مونځ په کرسۍ کې بیا چې زه په ژړا شوی ده مونځ خوند نه کوي نو چې څوک ودرېدی شي دومره په تکلیف نه وي او نه ډاکټر ورته ویني د ځان نه په خپل هغه باندې وایي چېرې خوږېږي نو خوږېږي خو کوئ خو یې شی ډاکټر هم درته نه دي ویلي نو داسې حالاتو کې بیا مونځ نه کېږي نو خدا ناخواست چې هغې ډېر سهولت پسند دی هغې ډېر سهولت کوي وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ او دې دپاره چې تاسو پوره کوئ شمېر د روژو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ او کبریایي او بړایي د الله بیان کوي خدای وایي دا روژې وساتئ چې د ما کبریایي او بړایي بیان شي عَلَى مَا هَدَاكُمْ ځکه چې تاسو ته الله تعالی هدایت کړی ده وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او دې دپاره چې تاسو شکر وکئ الله فرمایي روژې شمار پوره کوي چې د الله کبریایي او بړایي بیان شي ځکه چې تاسو ته هدایت کړی ایمان یې درکړی او دې دپاره چې تاسو شکر وکړئ نو شکر دا خدای موږ باندې نعمتونه راورولي نو موږ ورته ښه مخلصانه 5 وخته سجده ولګو دا شکر ده او سالانه په رمضان میاشت کې به 10 روژې ورته وساتو او چا سره چې مال وي سالانه 40 روپۍ په زکات کې دا د مال شکر ده نو دا نیک اعمال عبادت چې موږ کوو دا د خدای د نعمتونو شکریه ده الله وایي شکر وکړئ تاسو درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد سیدنا مولانا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دعا وکړئ الله د خیر او رحمت بارانونه نازل کړي الله په قدر د حاجت نازل کړي خدای همیشه موږ د خپلو رحمتونو نه سیرانه ساتي د خپلو رحمتونو نه محروم وکړي یا الله ته زموږ راضي او خوشحاله شي